د الیکشن نه مخکې تاسو ته د الیکشن نتیجه درکولی شي. خبره به کوو په نوښار کې ګلبت هاوس د سرګرمیانو مرکز جوړ دی. په دغې کې شمولیتونه روان دي او ډېرې غټې غټې ویکټې پکې ننه وغورځېدې. د مسلم لیگ نون هغه کسان چې هغه ټول عمر په مسلم لیگ نون کې تیر کړی دی هغه نن شامل شو پی ټی آی ته. د دې باره کې دې باندې د سیاسي حلقو شدیدترین تنقید دی. هغه تنقید د الیکشن کمیشن ریسپانس رد عمل دا به څه وي، الیکشن کمیشن د طرف نه څه ریسپانس راتلو توقع دې باره کې به څه وایي؟ تفهیم پهله خو مونږ کوم ویور کوم دي مونږ کتونکي دي ناظرین مونږ هغوی ته وایو چې ګلبت هاوس چې دی دا نوښار کې ډېر زیات مرکزي اهمیت اختیار کړی دی او دا چې کوم دی نو اپوزیشن چې کوم تنقید په دې ګلبت هاوس باندې کوي نو هغې سره د ګلبت هاوس شهرت نور زیات سیوا شو. موږ خپل ویور ته وایو چې کوم نوښار سره تعلق دی یا نوښار نه بار موږ پروګرام خلک ګوري مونږ وایو چې ګلبت هاوس چې دی دا یو لایر دی، وکیل دی، هغه یو محل دی، یو بنګله ده، مزیداره بنګله ده او په جی ټي روډ باندې چې امانګل پل کراس کې او پیرپایي حدود کې داخل شي په جی ټي روډ باندې ګلبت هاوس ډېر لوی دغه دی، رایشګاه ده. وزیر دفاع صاحب چې دی هغه الیکشن بیس دلته کم دی آی دلته جوړ کړی دی او څومره تحریک انصاف څومره ورکران دي یا نور سیاسي جماعتونو چې څومره ناراض کارکنان دي هغوی دلته کې راځي یا راولي، هغوی دلته دننه ملاقاتونه کوي. خو میډیا ته اجازت نشته چې دننه څه کوریج وکړي. خو وزیر دفاع صاحب چې دی نو هغې خپله چې کوم خلک شمولیت کوي نو هغه ته ټوپیان هم په سروي او هغه ته کوم تحریک انصاف کوم ګولې بندې دي عام ورته اچوي نو هغوی خپل یو دغه شو کوي چې د مونږ دومره کلاړیان رامات کړو دا مونږ تحریک انصاف کې شامل کړو. خو دا چې کوم صورتحال هغوی کوم دا کوي نو نه څه اپوزیشن جماعتونه دي او یا تحصیل نظامت سره کوم منسلک امیدواران دي هغوی شدید تنقید په دې باندې را روان دی چې آخر الیکشن کمیشن په دې نوټس ولې نه اخلي. خاموش ولې؟ موږ امیدواران چې دي سیاسي جماعتونو په دې باندې شدید اعتراض کړی دی، شکایت پیش کړي دي. پرون چې نوښار هاوس کې چې کوم پریس کانفرنس وشو او پاکستان مسلم لیگ نون کینډیډیټ عبدالحق ولی چې کېناستو او پاکستان پیپل پارټي امیدوار احد خټک په حق کې نو هماغه ټایم چې سټل ایم پی اے کوم دی اختیار ولی خان مسلم لیگ نون هغه په دې باندې چې پاسېدو هغه په خطاب کې وایي چې ګمبت هاوس کوم سیاسي سرګرمیانو مرکز جوړ کړی دی حکومتي وزیر دفاع پرویز خټک نو دې د فوري ایکشن والی الیکشن کمیشن کو نه آی ایکشن وانه ایستو نو بیا به موږ خپله کاروایي کوو او دا کم دفتر چې دی دا به موږ بندو. نو تفهیم سیاسي جماعتونه چې دي نو هغوی ډېر حده پورې دې سلسله کې مخکې تللی شي ولې چې دا کم نوښار الیکشن چې دی نو دا د هغوی سیاسي زندگی او مرګ سیاسي زندگی مرګ د هغوی باعث جوړ کړی دی. داسې بل سایډ موږ وګورو پرویز خان چې دی هغه هم د سیاسي مرګ ژوند یو دغه جوړ کړی دی، یو مرکز یې جوړ کړی دی. نو ټول سیاسي کو تحریک انصاف ته کو پیپل پارټي ده ورسره اتحادي جماعتونه دي. نوښار تحصیل نظامت باندې ډېر زیات انتهایي سنجیده دي، ډېر زیات اهمیت حامل دا غني او هر حد پورې تللی شي. نو څنګه چې تحریک انصاف کوم پارټي ده او هغوی کوم وزیر دفاع صاحب دی هغوی کوم شمولیت کوي به خلکو ته ټوپیان اچوي نو هغوی خپله دا فوټران مخامخ راولي سوشل میډیا باندې دی اچوي. نو دا الیکشن کمیشن ته رسېدلي هم دي هغوی کوم سیاسي جماعتونه د امیدواران دي هغوی ورته کمپلینټ هم کړي دي او کوم اپوزیشن جماعتونه دي هغوی چېرې په دې باندې الیکشن کمیشن نوټس ولې نه اخلي. موږ وایو چې یاره پبي کې په کوم پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے دی او مشیر دی خلیق الزمان هغه هم دغه شان وایلیشن کړی دی او تحریک انصاف امیدوار دی لپاره هغه کنوینس یې کړی دی په لاؤډ سپیکر باندې راغلی دی، فنډ اعلان هم کړی دی. هغه ته الیکشن کمیشن طرف نوټس میلاو شو دی باقاعده یو تاریخ ورکو چې دې تاریخ باندې ته حاضرېږي. دغه شان دی امکان دام دی چې کوم وزیر دفاع پرویز خټک چې کوم مخامخ خلک شاملوي او هغوی ته کوم ټوپیانې په سروي تحریک انصاف الیکشن کمیشن طرف نه نوټس راتلونکی دی ولې چې سخت کمپلینټ رسېدلی دی او میډیا یې باندې چې کوم
سوشل میډیا باندې د خپل دا وایرل کړي دي کوم شمولیت پروګرامونه وزیر دفاع پکې موجود دی نو په دې باندې الیکشن کمیشن کاروي راتلونکې ده. جی دا ګلبت هاوس باره کې چې کم تفصیلات